مولانا امجد صاحب احتجاجونه درنې کله د رخایې په نوم باندې کله چې کوم دنو د ملاقات په نوم باندې او د صحت په نوم احتجاج روان دی. اصل بنیادی خبره دا ده زمونږ د ملک چې دی د اسلامیه جمهوریه پاکستان دی او په دې کې هرې جمهوري مذهبي پارټۍ له خپل حق شته دی چې دی د خپل پارټۍ د بچاوالي دپاره او دغه رنګې د خپل لیډر د رهایۍ دپاره چې هر قسمه هلې ځلې کوي که هغه احتجاج کوي او که هغه په روډونو باندې روځي دا د هغوی یو جمهوري حق دی. خو اصل مسله بنیادی دا ده که تاسو وګورئ نو د 2013 نه راواخله تقریبا 2026 شروع دی په دې صوبه باندې زمونږ د تحریک انصاف ګورنمنټ تقریبا د هغه وخت نه شروع دی او تر نن ساعته پورې لحاظه کې پی کې هغه مستحکمه نه کړی شوله بجای د دې چې ورځ ورځ بېګاړ طرف ته روانه ده او دا کم احتجاجونه چې دوی وقتاً فوقتاً باندې کوي دا د دوی دغه ناکامو ثبوت دی او په دې سره خامخا یو سړی به خپلې ناکامۍ په څه پټوي که نه قوم ته جوابدهي دا ډېر ګران کار دی نو لحاظه دی به خپل یو ثبوت دی قوم ته ورکړي چې یاره په دې 2013 نه واخله تر د دې حده پورې لحاظه دوی د دې عوامو دپاره څه کړي دي لکه د دې نه وړاندې که تاسو وګورئ یو پیغله پاڅېدله او وزیر اعلی صاحب نه تپوس و پوښتنه وکړله چې لحاظه صرف ستاسو د امیانګانو د امپیګانو اجرې آباد شوي هغوی مراکز آباد شو نور تاسو خپل دغه وښایې نو د هغه دو ټوک الفاظ ده چې یاره ستا تعلق یا د یو اپوزیشن پارټۍ سره دی یا مطلب دا دی چې تا ته دا حق حاصل شو چې ته ما ته ودرېدې نو عدنان کاکا هیل زمونږ یو مولانا دی هغه پرویز مشرف ته آمنے سامنے تاسو د هغوی ویډیو وګورئ آمنے سامنے چې هغه کم کوېسچن کړي دي دا د پیغلې د دنه نه دی کړی او که د سره ثبوت وي او د سره ویژن وي او د ده شعور وي که نه نو ده به ورته ویلي چې د کې پی کې د هغه سر نه به ورته رانیولې وي او د کې پی کې د بل سره پورې به ورته خپل طریق یافتي پراجکټ ښودلی وي او ورته به ویلو چې موږ دا بس یو خبره کوي خبره دا کوي چې یاره موږ د کې پی کې عوامو له څه ورکه شعور ورکه دا خبره اکثر عالبن کیږي نو زه وایم چې کم غیر شعور والا خلک دی پنجاب چې دوی ورته وایي هلته کې وړه غیر شعوري خلک پاټا رسولي او د شعور نه ډک کې پی کې پسولي په 3000 روپۍ باندې اخلي دا هغه شعور دی شعور پته نه لګي چې دا دوی لفظ د کم ځای نه رسي او کم دې ته شعور څه ویلې کېږي الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم